د اهل بیت ته رسیدلې ده. نو عزتمندو تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې سخت نه سخت تکلیف په دې موقع باندې د حسین رضی الله تعالی عنہ ته رسیدلې ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حسین رضی الله تعالی عنہ سره ډیر مینه محبت دی. پوری نه و د جمی یو موسم یخنه موسم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان صادر مبارک تاو کړو او یو صحابي ته وی چې راشه مانه دا صادر لري کا سر سره اشاره ورته کوي. کله چې هغه صحابي راغلو نبی صلی الله علیه وسلم نے صادر لري کړلو. یو طرف ته حسن دی بل طرف ته حسین دی. نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابي ته پوښتنه کې دا سدي یا رسول الله. صحابي ورته وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا زمان نو سدي حسن دی او حسین دی او الله جل شانه د حسن او د حسین پسر کی ماده پر داسې خوشبوئی خدام سره نه چې تاسو کله خوشبو محسوسوي او خوشبو د پاره تاسو خوشبو استعمالوي. همدغه شانتي زده حسن او د حسین رضی الله عنهما دغه دوان خپل وصیت دی کله چې ماته د خوشبو ضرورت راشي دای سرونه چې کوم دی غز او خوشبو ما څنګه چې سړی د خوشبو د پاره ګل هغه د خپل پوزه ورنږدې کی او ګل خوشبو کوي ذات رحکاږي او خوشبو ته حاصلې. همدغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د حسن او د حسین د سرونه دا ماته په منزله د ګلاب دي ګلونو دي چې د دین خوشبو حاصلو ما